ګرانو کتونکو فضل نبیما دی وخت چې کوم په سکرین باندې تاسو د نوشہرہ کلا اس ایچ او فیصل خان په شاته چې کوم دا درې کسان تاسو ګورئ دا د قاضی حسین احمد میډیکل هسپتال هغه سیکورٹی گارډز دي چې د یو نوم عمر دی د بل نوم عباس دی او بل د نوم ندیم دی. دا هغه بدبخت دي د بخت چې د لاسه نن نوخار نن یو ځل بیا د سوشل میډیا په دغه باندې ټول دغه پیجونو باندې نن بیا نوخار د بدنامۍ په یو دغه باندې ککړ دی. د دې واقعي څه داسې تفصیل دی تاسو به اریان شئ چې دا درې واړه سیکورټي ګارډ چې کوم دي نو د پولیس په تلویل کې څه کوي. دا درې واړه چې تاسو ګورئ دا 13 ورځې کې چې کوم 13 شپه د زمونږ د ډاګ اسمیل خیل سره تعلق لرونکي یو فیمیل دغه چې کوم هغه پولیس ته په دې ډیل رپورټ کوي نوشہرہ کلا پولیس ته چې 13 شپه چې کوم دی ما خپل خاوند رحمان علي د علاج معالجې لپاره قاضی حسین احمد میډیکل هسپتال ته راوستو. اول د دغه ایمرجنسي کې دغه علاج جاری و. د شپې وختو ما هغه د روټۍ روړه چې زه بار ته وتم روټۍ ختمه شوه نو ما له بسکټ راوشتل او زه روان شو خو ما نه د هسپتال کې د وارډ لاره غلطه شوه نو ما هلته یو سیکورټي ګارډ نه تپوس وکړو چې کوم دې وخت په ډیپټۍ باندې موجود و نو هغه ما ته ویل چې زما په شاته راځه. زه د هغه شاته روانم نو هغه زه په دې وخت په ټلیفون باندې هغه چا څه خبرې وکړي چې تاسو کیمرې بند کړئ او زه دې وخت په یو دغه ته خپل دغه کمرې ته چې دننه کوم اول د دروازه بند کا او ما سره کم دی نو د فاش حرکت او دغه شان د بوزه کنارې او زما کمیسي اوشلولو ما چې سوري شروع کی پدې کې دغه بل ملګری راغو هغه هم ما سره دغه غلط حرکت شروع کو بیا بل ملګری راغو درې وانه چې کوم نو مزه په اجتماعي تور باندې ما سره غلط حرکتونه شروع کړل چې په هغې باندې د چې پولیس د په رپورټ باندې دغه چې کوم دی نو هغه رپورټ درج کو اف آی آر درې واړو خلاف درج کو. یقینا په هغې باندې د قاضی حسین احمد میډیکل هسپتال چې کوم دی انتظامیه او خاص ته ډین چې کوم دی نو هغه ډېر د غصې او د اظهار هم کړی دی او هغه د دې انکوایري هم وکړه چې په هغې کې دا درې واړه ککړ ثابت شول او هغې کې زموږ وزیر صحت صاحب چې کوم دی نو هغه هم کویک ایکشن وشتو او دا یې ویلي چې زر ته د دې خلاف کاروي شروع کړي. یقینا ملګرو یو خوا که مونږ دا خبره کوو چې دې خوا چې مونږ دې وخت کې دغه اجاړو د پوسټ ګریجویټ کالج اجاړو نو هغه خو اوس هم زمونږ ککړ دی زمونږ هغه نوم چې کوم دی نو هغه بدنام دی او بل خوا چې موږ سره نن دا کم واقعیا نن یقینا دا کم واقعیا شروع ده په نوخار کې دا نو دا هم د بدنامۍ یو ډېر غټ سبب دی او په دې وجه باندې مونږ دا انتظامیه ته خواست کوو چې د دې شفاف انکوایري شي او که دې کې دی وي ککړ وي یقینا ته ککړ وي نو مونږ وایو چې دې سختترین سزا ورکړي شي ځکه چې دې هسپتال ته خو زمونږ خویندې میندې دغه شان خلک راځي او دا سیکورټي ګارډ به چې کوم دي یو خوا دا سیکورټي ګارډ ایکت دی چې په دې باندې ډېر زیات تهمتونه لګېدلي دي ځکه دی ډاکټرانو سره هم دی چیړ کوي عام مریضانو سره دی هم چیړ کوي او پبلک سره خو دی رویه چې کوم دی نو هغه هم د فرغونیت نه ډکه ده ځکه چې په دې دغه باندې د سیکورټي ګارډ دغه باندې چې کوم دی په دې دغه باندې ډېر زیات سوالونه اوچتېږي نو مونږ داسې خواست کوو چې خاص تر صوبایي حکومت دغه ته وزیر صحت ته چې زموږ د علاقې دی مونږ هغه نه خواست کوو چې داسې تاسو د دې سیکورټي داسې دغه له ورکوئ چې هغه با اخلاقه وي چې هغه د اخلاقیات نه دغه شان غلط حرکونه نه کوي.